درس ته کینه او قرآن زده کوي بې مقام ته ګوره دا پرندې د ده دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي په ځمکه کې کوم حیوانات ته رب ذوالجلال مخلوقات دي د ده دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي سمندرونو کې کوم میان دي د دې طالب دپاره د دې کس دپاره چې ده اراده کړې ده چې زه به قرآن زده کړم زه به د قرآن طالب یم د ده دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي ان تر دې چې د رب ذوالجلال نوراني مخلوق فرشتې هم د دې طالب دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي او دله چې کله په دې سوچ فکر باندې مرګ راشي دغه مرګ هم د ده مرګ د شهادت دی دعاګانې قبلوي نو موږ او تاسو له پکار دي چې په داسې مجالسو او محافلو کې شرکت هم کوو او بیا په داسې موقعو باندې د رب په دربار کې په اخلاص باندې د خپل ځان دپاره د کور دپاره د کاروبار دپاره او د ملک پاکستان دپاره د رب په دربار کې د خیر دعاګانې کوو ځکه چې علما هم راجمع شوي وي ناخوانان هم راجمع شوي د رب ذوالجلال د عظیم کلام تلاوت هم کیږي د کونینو سردار صفتونه هم بیانېږي په دې خبره باندې موږ او تاسو ټولو له ځان کوول پکار دي تاسو د خپل وختونه کله کله قرآن ته ورکوئ تاسو د خپل بچي او ماشومان قرآن ته هم کښېنوئ څنګه چې د دې ماشومانانو نن په دې باندې د خوشحالۍ یو ساعت راغلی دغه ساعت به په نورو ماشومانانو په لویو باندې راشي موږ له پکې دا یو میسج دی یو پیغام دی راله دویم نمبر خبره دا ده دې مولوي صاحب محترم دا ختمونه ځان له په دې جومات کې دننه به یې کړی موږ به یې خبر کړی نه خو په دې کې زموږ د راټولېدو د راجمع کېدو فایده څه ده دا ټول واورئ ځان پې پوه کړئ چې کله د قرآن مجید ختم کېږي کوم ځای چې د قرآن مجید ختم وشي د مدینې منورې سردار فرمایي چې رب ذوالجلال د خپلو بندګانو د مؤمنانو مسلمانانو دعاګانې په کومو موقعو باندې قبلوي هغه یو موقع د قرآن مجید د ختم هم ده نو په دې موقع باندې د ماشومانو د قرآن مجید د ختمونو سلسله کې موږ ټول راجمع شوي یو او په دې موقع باندې چې ختمونه کېږي نو دعاګانې پکې قبلېږي نو موږ او تاسو ټولو ته پکار دي چې موږ په داسې مجالسو کې شرکت هم کوو د رب په دربار کې د خپلو مشکلاتو دعاګانې غواړو ځکه موږ او تاسو ټول راجمع کړي یو چې د دې ماشومانو ختمونه دي د کلي د چند ګاونډ د محلې خلک راشي او دلته دې سره په دې پروګرام کې شریک شي د رب په دربار کې بیا دا ټول دعاګانې غواړي چې موږ او تاسو پکې شریک شو رب ذوالجلال دې زموږ او تاسو د ټولو دعاګانې په داسې موقعو باندې مقام د قبولیت ته ورسوي دویم نمبر اهم او ضروري خبره دا ده موږ او تاسو ټول په دې باندې ځان پوهول پکار دي چې دا کوم استاد ماشومانو ته سبقونه ښیي دا کوم عالم چې د ماشومانو ته درس ورکوي دا کوم امام چې موږ له امامت راکوي موږ ته د دین مسایل بیانوي موږ او تاسو له څه پکار دي موږ له د ده قدر عزت پکار دی د ده احترام راته پکار دی ځکه چې دې موږ ته د الله کلام ښیي دې زموږ ماشومانو ته قرآن ښیي دې موږ ته د دین مسایل بیانوي او د دین مسایل چې کوم بیاني کوم رهبر دی کوم استاذ دی امام اهل سنت فتاوی رضویه کې فرمایي وایي د علماو ادب احترام په مؤمنانو مسلمانانو باندې لازم او واجب دی نو موږ او تاسو ته پکار دي چې د خپلو علماو قدر او عزت کوو خیرکم من تعلم القرآن وعلمه دو ترجمه علماء کرام د دې روایت او د دې حدیث مبارک بیانې بهتر کس پتا سو کې هغه دی چې قرآن زده کو بل ته وښودو یو ترجمه دا ده او دا ډېره مشهوره ده خو چې کله زمونږ اهل سنت ترجمه کوي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهتر کس پتا سو کې هغه دی چې هغه قرآن زده کوي یو معنی دا زده کو او بل ته وښودو تعلم د فعل مضارع صيغه ده قرآن زده کوي اوس هم زده کوي او بعد کې هم زده کوي
په ناظره باندې زده کو په ترجمه باندې زده کو په تفسیر باندې زده کو خو بیا بل تخی دا پتا سو کې بهتره کس دی دا پتا سو کې افضل کس دی مونږ خپل رسول الله مبارک فرمای خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهتر کس پتا سو کې هغه دی چې هغه قرآن زده کوي قرآن زده کوي او بیا بل تخی په ناظره زده کو په کار د ترجمه زده کی په مانو باندې زده کی په تفسیر سره زده کی بیا بل تخی دا پتا سو کې بهتره کس دی بهتره معشوم نه دی ویلې چې بهتره معشوم هغه دی چې قرآن زده کو بیا بل تو خولو نه بهتره کس هغه دی که معشوم دی عاقل دی بالغ دی کلوی دی کاروباری دی بیپاری دی او قرآن بزان درس تکین او قرآن زده کوي بے مقام ته ګوره دا پرندې د ده دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي په ځمکه کې کوم حیوانات رب ذوالجلال مخلوقات دي د ده دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي سمندرونو کې کوم میان دي د دې طالب دپاره د دې کس دپاره چې دی اراده کړې ده چې زه به قرآن زده کوم زه به د قرآن طالب یم د ده دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي ان تر دې چې د رب ذوالجلال نوراني مخلوق فرشتے هم د دې طالب دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي او دله چې کله په دې سوچ فکر باندې مرګ راشي دغه مرګ هم د ده مرګ د شهادت دی